بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك يا جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه يعني ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. دابل حديث مهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري. أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. دا بدء الوحی نو څومره احادیث چې راځي نو دا ټول د دغه خپل ترجمه الباب سره ټچي نو د قرآن او د قرآن د وحی خبرې. امام بخاری دی او خپل استاد موسی زوی د اسماعیل په حواله خبره کوي چې حدثنا موسی ابن اسماعیل. ما ته زما استاد موسی زوی د اسماعیل بیان کړو په یو ټولګي کې چې زما سره کلاس پیلو کسان ګڼ ناستو. قال موسی ابن اسماعیل وی اخبرنا ابو عوانه وی ما ته خبر را کړو زما استاد ابو عوانه قال ابو عوانه وی حدثنا موسی ابن ابي عائشه ما ته بیان کړو موسی زوی د ابي عائشه دا ابي عائشه لا يعرف اسمه ناکت لیکلی د نوم معلوم نه دی نو دا خو د پلار نوم دی کنه موسی نوم معلوم دی حدیث کې فرق نشته. قال حدثنا سعيد بن جبير موسی ابن ابي عائشه وايي چې ما ته زما استاد سعید زوی جبیر بیان کړو او دا بیان ما ته د عبد الله زوی د عباس رضی الله تعالی عنهما د طرفه بیان کړو په تفسیر د قول د الله تعالی کې ځکه چې مفسر د قرآن او حبر الامه او پیغمبر خدا چې ورته دعا کړې ده نو هغه عبد الله زوی د عباس دی. نو ځکه دی وایي چې د تفسیر په باره کې د عبد الله زوی د عباس نه په دې قول د الله تعالی کې دا فرمایلی دي چې الله وی لا تحرک به لسانک
لتعجل به. پیغمبره تلوار مکوا په دې قرآن لستلو باندې او حرکت مو ورکوه په دې باندې خپلې ژبې لره لتعجل به، دې لپاره چې ته تلوار وکړې په دې باندې. نبی علیہ السلام چې به جبریل راغی او نبی علیہ السلام ته قرآن ویو نو څنګه به چې نبی علیہ جبریل لګیاو نو داسې به ورسره پیغمبر خدا هم لګیاو او زر زر به لګیاو، زر زر او ځان سره به زر زر په دې باندې شونډې خوځولې او دا څه لپاره دا کار کو چې مبعد چېرته ما ته د جبریل د قرائت نه چېرته کلمه نیمه کلمه څه حصه ما نه پوت نشي، نو زر زر به ورسره لګیاو. نو په سبق کې دا لازمه نه چې ته د استاد الفاظ دوهراو کې، په سبق کې د دې خبرې ضرورت دی چې ته د استاد په خبرو باندې سوچ او فکر وکړې او ځان پې پوهېږې، فهم حاصل کړې. لوستل مقصد نه دی، فهم مقصد دی، تدبر مقصد دی. نو الله ورته چې دې ژبې لپاره حرکت مه ورکوه. قال عبدالله صاحب وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، او نبی علیہ الصلاۃ والسلام یعالج من تنزیل شده، ملاویدلو با او رسیدلو با نبی علیہ السلام ته د تنزیل نه د نزول د قرآن نه شدت سختی لوی تکلیف کې به پروتو او زر زر به شونډې خوځولې. عبدالله وی وکانا مما یحرک شفتیه، او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ډیر کرتا یحرک شفتیه، خپل شونډو له به حرکت ورکاو په دې قرآن باندې او زر زر به پرې شونډې خوځولې. دا یو حدیث دی دیتا مسلسل بتحریک الشفتین وی، مسلسل بتحریک الشفت، چې هر استاد دا حدیث خپل شاګردانو ته ویلی دی په هره زمانه کې، نو دا شونډې پې خوځولي دي. نو عبدالله صاحب په دې خپل درس کې خپلو شاګردانو ته د نبی علیہ السلام د شونډو د خوځولو هغه عملی صورت او شکل ښیي. نو وایي چې فقال ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله بن عباس ته خپل شاګرد ته وایي چې فانا احرکهما لک، زه حرکت ورکوم د خپلو دواړو شونډو له ستا دپاره، یعنې تا ته د عملي هغه طریقه ښیم چې پیغمبر څنګه خوځولې. کما کان رسول صلی الله یحرکهما، لکه څنګه چې پیغمبر خدا شونډې مبارکې په دې باندې خوځولې. نو وقال سعید، بیا سعید وایي خپل شاګرد ته سعید خپل شاګرد ته وایي چې انا احرکهما، زه حرکت ورکوما هما دې دواړو شونډو له تا ته ای شاګرده، کما رأیت ابن عباس رضی الله عنهما یحرکهما، څنګه چې ما لیدلی خپل استاد عبدالله بن عباس حرکت ورکوو دې دواړو ته. نو په حرک شفتیه، نو سعید صاحب خپل شونډو له حرکت ورکو، یعنې داسې ویلي. دا مسلسل بالشفت معنا دا ده چې هر شیخ به خپلو شاګردانو ته دا کوي داسې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا چل به کو، ما هم تاسو ته وکړو پوهېږئ پرې باندې زر زر به یې شونډې. نو هر استاد خپل شاګردانو ته عملي هغه هیئت او طریقه
د پیغمبر خدا د شونډو خوځولو ښودلې ده. فانزل الله تعالی نو الله د آیات نازل کو لا تحرک به لسانک، حرکت مو ورکوه په دې قرآن باندې خپل ژبې لره چې زر زر یې خوځوي پخوا د هغې نه چې تا ته دا وحی پوره شي لتعجل به دې لپاره چې ته تلوار وکړې په دې باندې په دې خیال باندې او تا ته دا یره محسوسیږي چې ما نه به د قرآن څه حصه پاتې شي. ان علینا جمعه، یقینا په موږ باندې را جمع کول د دې قرآن دي ستا په سینه کې، دا ذمہداري زموږ ده. و قرآنه او دا لوستل د دې او قرائت د دې ذمہداري په موږ باندې ده. نو ته ولې وارخطا کې؟ قال جمعه لك صدرك یا جمعه لك صدرك نو معنا دا ده چې جمعه شي، نو معنا دا ده چې جمعه لك صدرك راجمه به کې دی قرآن لره تعالی سینه ستا سره سینه به راجمه کی وتقرأه او ته به بیا لولې تا ته به هېڅ کلفت او تکلیف نه وي په لوستلو کې. او که دا جمع مصدر شي نو جمعه جمع کېدل د دې ستا لپاره په سینه ستا کې دي، دا زموږ ذمہداري ده، ته به بیا لولې. فاذا قرأناه کله چې موږ لوستل کوو، یعنی زه لوستل کوم په جبر جبریل باندې تا نو فتبع قرآنه ته تابع شه د تلاوت ته دی د دغه تلاوت تابع شه. بس د تابعدارۍ معنا دا ده چې استاد به مخکې وایي ته به ورپسې وروسته وایې، ته به د استاد سره یو ځای پرې باندې شونډې نه خوځې. قال فاستمع له وانصت، دا فتبع قرآنه ترجمه کوي عبدالله صاحب وایي د معنا دا ده تابع شه د قرات د استاد، یعنی فاستمع له غوږ ورته کېږده او وانصت چپ شه. نو په سبق کې دوه خبرې دي، یو دا خپل غوږ استاد ته تکی کول، استاد ته لګول چې د استاد د خولې نه څه شی روځي چې د دې نه څه خبره ما نه پاتې نه شي، او چپوالی که ته چپ کېږې نه او ځان سره لګیایي او ځان سره زوتهیې په دې وخت کې نو بیا تا سمع ونه کړه پوره. ثم ان علینا بیانه، بیا یقینا په موږ باندې بیان او تفسیر د دې وضاحتونه به تا ته موږ کوو چې دې مطلب څه دی. ان علینا ان تقرأه، په موږ باندې دا لازمه ده چې ته به لولې دې لره. نو فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلک، او نبی علیہ السلام وروستو له دې نه چې دا آیات کله نازل شو او دا تعلیم او تادیب الله پیغمبر ته ورکو، نو د دې نه وروستو اذا اتاه جبریل، کله به چې نبی کریم ته جبریل راغی نو استمع نبی علیہ السلام به غوږ ایښی او د هغه سره به دوهراوه نه، بس غوږ به ایښی و. واذا انطلق جبریلو، کله به چې جبریل لاړه قرأه النبي صلی الله علیه وسلم کما قرأه، نبی علیہ السلام به لوستلو کول په هغه کیفیت باندې په کوم باندې به چې جبریل لوستلي وو. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري دا بل حدیث دی. امام بخاری د خپل استاد عبدان په حواله باندې یو حدیث ذکر کوي. په دې عبدان باندې بر ستاسو یو دغه ده چې دا اعلم ان البخاري حدث هذا الحديث من شيخين عبدان وبشر كليهما، دا له شيخين او بیا بشر نو عن عبد الله بن مبارك والشيخ الاول دوی چې دا ذکر کړي دي په دوه سندونو باندې، یو د عبد الله بن مبارک او والشيخ الاول ذکر
عبد الله شیخا واحدا وهو یونس. نو دی وایي چې دلته دوو کسانو دا کړی دی، عبدان هم کړی دی. د دې عبدان په دې رجالو کې تاسو ګورئ، د دې عبدان ځان له نوم دی، د نوم غالبا عبدالله زوی عثمان دی. تاسو ګورئ شته دی ستاسو په دا کې. ګوره دا تاسو زه وایم اخري کیله کې دا لیکلي دي، دا عبدان لقب عبدالله ابن عثمان ابن جبل العتکی. دا عبدان لقب دی. ګورئ ښه، عبدان معنی خو دوه مریان کنه، نو عبدان دوه دا چې کوم دی لقب دی، او د خپل نوم عبدالله دی او پلار نوم عثمان دی، د نیکه نوم جبله دی او عتکی قبیلې والا دی. عبدالله جن مبارک خو دغه تاسو پیژنئ د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د امام بخاري استاد دی او ډېر لوی مجاهد عالم دی. نو عبدان نوم یې تخوده چې د نوم عبدالله دی. وای بیان کړی ما ته عبدان، قال عبدان وای اخبرنا عبدالله، ما ته خبر را کړی عبدالله. قال عبدالله وای اخبرنا یونس عن الزهري، ما له خبر را کړی یونس خپل استاد زهري په باره کې چې هغه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري دی. او ها تاسو ته ما ویلي ترمذي کوم دا راځي دوی چې یو حدیث په دو سندونو باندې ذکر کوي، په دو سندونو باندې، نو هغې دوی په دې طریقه باندې ذکر کوي چې کله دا یو سند دوی یو ځای ته ورسوي، لکه دلته په زهري باندې ودرېده، نو بیا فوراً بل شروع کوي. نو دا حج دا د تحویل نه دی، یعنی د یو سند نه بل سند ته تلل دي، د یو سند نه بل سند ته تلل دي. نو بعضې خلک تحویل ټکی په قرات کې وایي، او عام جمهور علما چې هغه که د غرب دي او که هغه د شرق علما دي، هغې ټول دا د ح ټکی وایي. خو بعضې علما ح لمد ورکوي او بعضې مقصور ح وایي ح، او د ټولو معنا یوه ده چې نحول من سند الى سند آخر. زه د یو سند نه بل سند پسې ور واوړېدم، یعنی بل سند درته ذکر کوم. وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري. دغه سره حدیث یونس او معمر دواړو استادانو په مثل د دې حدیث باندې د زهري نه نقل کړی دی. او دې ځای نه اوس بیا شروع شوه، اخبرني عبید الله ابن عبدالله. او زهري استاد وایي چې ما ته بیان کړی عبید الله زوی د عبدالله، د عبدالله زوی د عباس رضی الله عنهما نه، قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس. وی عبدالله سے ویلی چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخي د خلکو نه، انتهایی سخي د ټولو خلکو نه. او وکانا اجود ما یکون فی رمضان، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات سخي په ټولو حالاتو کې، د ټولو حالاتو نه زیات ما یکون فی رمضان هغه و چې نبی علیہ السلام به کله په رمضان کې و، یعنی حال کونه فی رمضان، په حال کون د پیغمبر خدا کې چې دی په رمضان کې و. یعنی کله چې هسې هم ډېر لوی سخي و د تمامو خلکو نه، خو په رمضان کې به بیا ډېر زیات سخي، او خاص کر حین یلقاه جبریل، چې کله به ورسره جبریل ملاوېده نو په هغه وخت کې خو به ډېر زیات سخي نبی علیه السلام. وکان یلقاه فی کل لیلة من رمضان.
او دا جبريل ملاویده بر پیغمبر سره په هر شپه کې د رمضان نه د رمضان هر شپه کې به هغه راته او نبی علیه السلام سره به درس کوو په یو دارسه القرآن نو لسته به یو بل ته قرآن دارسه یدارسو مدارستن با مفاعله ده او د مفاعلې خاصه تاسو په ګریمر کې زده کړې ده هغه تشارک دی چې فاعل او مفعول به دواړه په دې کې شریکي نو په یو دارسو معنا دا درس اصل کې قرائت ته ویل کېږي الدرس القراءه لستل نو په یو دارسو معنا یو بل ته به لستلو یو بل ته به لستلو جبریل به حضرت محمد مصطفی ته او حضرت محمد مصطفی به جبریل ته دا قرآن لستو یعنی معنا داره تکرار به کو اړو به نو چې کله به دا حالتو نو په رسول الله دا لامي تاکید دی پس خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم او به اجود بالخير من الريح المرسله او به نبی علیہ السلام ډیر زیات سخی په خیر رسول سره خلکو ته دا هغه باد را پرې ښودلی شوي نه چې کوم باد را پرې ښودی شي او هغه باد بیر برابر بادي نو د هغې فایده دون عامه چې په هر چا ته رسېږي نو دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام به ډېر لوی سخاوت کولو او د هغه د سخاوت هغه خیر به هر چا ته رسېدلو دا ایمان انشاءالله نن به په دې باندې بس کو دا بل حدیث بیا ډېر زیات اوږد دی دې ته حدیث هرقل وایي دا به بیا وایو انشاءالله دعا وکړئ چې الله